بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 14. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. پرون مونگا حکم تقسیم کړو قسمینو ته او بیا ور سره مونږ علم تقسیم کړو قسمینو ته او بیا هم د حکم چن معانی بیان کړو بیا هم پکې تعین د ثلاثه معانی کړو چې د دلته صحیح کیږي او باقی درې نه صحیح کیږي او وضاحت هم کړو چې د حکم غني معناګانی دي خو دلته درې معناګانی صحیح کیږي. په خبره باندې پوه شئ. د حکم یو معنی ده نسبت امر الى آخر ایجابا او سلبا. نسبت د یو امر بل امر ته په طریقې د ایجاب یا د سلب. وان شئت قلت ایقاعا وانتزاعا. او مثال د دې چې نسبت د یو امر آخر ته په طریقې د ایجاب لکه زید قائم. زید ته د قیام نسبت شوی دی. او مثال د دې چې نسبت د یو امری بل ته په طریقې د سلب لکه لیس زید لیس بقائم. د قیام سلب ته نشوي دی. او د حکم یو تعریف دا نسبت امر الى امر آخر ایجابا و سلبا. دویم تعریف د حکم دا دی ادراک وقوع النسبت او لا وقوعها. ادراک د وقوع د نسبت او د لا وقوع. د زید او د قیم درمیان کې چې دا کم نسبت دی داغه ادراک ته حکم وایي. پوه نشئ. زید قائم او زید ليس بقائم. د زید او د قائمون او د زید لیس بقائمین درمیان کې چې کم نسبت دی د نسبت د ادراک نوم د حکم دی. او دریم حکم راضی په معنا ما درته ویلو خطاب الله تعالی المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير. دا ویلو کنو ویلې اما در طویلیو چې دا درېمه معنی د حکم دلته غیر مراده ده ورسېدلې. ځکه کدا معنی د حکم دلته مراد شي معنی بدا جوړ شي چې اعلم ان خطابات الله الشرعيه منها ما يتعلق بكيفيه العمل. بیا بدا شي کنه لکه حکم چې تا په دغه درېمه معنی واغستو چې خطاب الله المتعلق ولتخو احکام راغله نو خطاب نه به خطابات جوړي او تقدیر بداشي چې اعلم ان خطابات الله الشرعيه د سبب کنه. اګوره دې تعریف کې لفظ د افعال راغلي دي او مراد د افعال او افعال د جوارح دي. نو دا بیا اعتقادیات ته نه شاملېږي. نو په دې وجه دوله مورد کړي دي. خدا خبره صحیح نه ده. لکه دلته دا سوال کې دی چې فعل په دوه قسمه دی. یو فعل قلب دی بل فعل جوارح دی. افعال دواړو ته شاملېږي او اعتقادیات د فعل قلب وی ناغي تم شامل دي. نو دغه چې څوک دغه وی چې ردی کې افعال راغلي دي وغه بیا فعل قلب ته شاملېږي وقیده فعل قلب دی. دغه خبره صحیح نه ده. اصل خبره ده چې کچرتا د درېمه معنا چې حکم په معنا د خطابي دا واغستل شي نو بیا لازم شي انحصار د مسائل او د علم کلام په علم بالوجوب او اخواته کې او حالان کې په مسائل د علم کلام کې انحصار په علم د وجوب او اخواته کې نه دی بلکې دغه تعمیم دی. یو خدغه نقصان راتله. بل نقصان مدار شي چې د عقید د شرعیه بس شي مستدرک بشي سفیده پاتې نشو.
کله چې د احکام په معنی د خطابات باندې تا واغستل نو خطابات د باری تعالی لا محالتا البتتا خامخا شرعیه وی نو چې هغه شرعیه شو نو رستو قید د شرعیه چې لګی صحاجت پاتې نش مستدرک شو بیا هلکه خبره باندې پیږي کنه او که څوک دا سوال کوي چې احکاماتو نه مراد فقط خطابات اخلم او خطابات د باری تعالی نالم دلته زه تجرید کوم او دا الشرعیه دا ور سره تاکیدن زیاتوم جواب دا دی چې دا ټول تکلفات بعیده دي او دغه ته کم حاجت نشته دی. نو بهرحال توست مارس کړو چې پدې کې ډېر غن اقوال دي خو لندر تداویم چې کتاب شریف ته ګورئ او موږ پرونم دا ویلو چې پوښه چې احکام د شریعت بعضی غدي چې هغه تعلق نسی په کیفیت د عمل او کیفیت د عمل ما درته ویلو دا قضیه ویلی مو کنه لکه وجوب فرضیت اباحت استحباب وغیرہ وغیرہ او مسما کول شدا فرعیه او عملیه فرعیه باندې ولې مسما کیږي ځکه د دې تفریع اصول باندې کیږي او عملیه وتزکوي چې دا تعلق د عمل سره لري ومنها ما يتعلق بالاعتقاد دي ځکه ورکوټه اعتراض وکا دغه اعتراض دادي چې مخکې ویل چې منها ما يتعلق بكيفيه العمل دلتم پکارو چې ویلې وی چې منها ما يتعلق بكيفيه الاعتقاد ما سبق کې کلمه د کیفیت ذکر کا دي ځکه متروکه کا داولی جواب بدای چې اعتقاد په خپل کیفیت دی ولا کیفیت لکیفیت کیفیت د پاره کیفیت نی نو ځکه دلته کلمه د کیفیت نظر انداز کو ما سبق کی ملحوظه کړي وو ذکر کړي وا او تسمى اصلیت او اعتقادیه دا دویم قسم چې دا مسما کول شي په اصلیه او اعتقادیه باندې والعلم المتعلق بالاولى علم چې تعلق نسی تعلق نیولې وی تعلق نسی په غړم بني قسم پوری چاغه احکام دی متعلقه بکیفیت العمل دا علم یسمى یاد ولې شی علم الشرائع والاحکام ولې په دې یاد ولې لما انها ما در طویل چې ما زید دا زکه چې دا لا تستفاد نه مستفاد کی لا تدرک نشي مندله مگر د جهت د شرعنا ولا يسبق الفهم او سبقتم نکی فهم په وخت د اطلاق د احکام او جکل احکام مطلق ذکر الا الیها مگر هم دیتا نو ذکر ورته علم الشرائع والاحکام یو مستفاد د شرع ندی بل چې حکم ذکر شي مطلق فهم سبقت دی تکي ذکر ورته والاحکام وي وبالثانیه غ علم چې تعلق نسی په دغه دویم پوری اغه مسما کول شی علم التوحید والصفات په علم التوحید والصفات باندې ما در طویل چې دا تسمیه د اسم دا په اسم د موجود تسمیه د علم دا په اسم د موجود علم ویلی مو کنه علم التوحید والصفات متوي متعدد نامی دي ځان سره ولیکي علم الاستدلال مرتوي الفقه الاسلامي مرتوي علم الاساس مرتوي علم الاسماء والصفات مرتوي الفقه الاكبر مرتوي علم الاصول مرتوي علم الكلام مرتوي علم العقائد مرتوي متعدد اسامی دي ها باقی بدر تراش ان شاء الله د علم علم الكلام ولي وي نو دا کلام مسله پدې کې را روانه ده کلام نه مراد کلام الباری دی بیا کلام په دوه قسمه دي یو کلام لفظي دی بل کلام نفسي دی کلام نفسي هغه دی چې قائم بذات الباری عز وجل قدیم دی مونږ داغه د خلق قیل نه
قدیم دی غیر مخلوق دی. نو دغه مسله په اشرف مباحثو د دې علم کې وا. نو کل علم په اشرف مباحثو د دې علم چې مسله د کلام او پاغي مسمش اگر روان دی هغه بحث صبرش. دلته وی چې د علم توحید او صفات وتولی وی لما نذالک دی وجنا چې دغه توحید او صفات اشهر مباحثه اغدیر مشهور مباحث د دې علم واشرف مقاصده او ډیر اشرف مقاصد د دې علم. نو ځکه دا کل علم په دې مسمش الک پوښ وکړه. وقد كانت الاوائل من الصحابه سلورم حشی کی ذکر دی اشاره ده پدې کې دفع د ما یقال تا. یو سوال دلته کولش هغه سوال دی چې دا تدوین د کتابونو دا بدعت دی دا اضلال او گمراهی ده. ځکه نو دا په زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او هر هغه شی چې نوی په زمانہ د رسول الله مبارک کې او بیا حدیث بعد هغه نه پس را پیدائش هغه بدعت او ضلالت او هر بدعت گمراهی ده او هر بدعت دا مذموم وي. نو تدوین د کتب دا مذموم شو او هر مذموم مستحق د مدحنی اسی د دوم رضان ستړي کو سمر مدح دی وتو کا. نو تدوین د کتابونو شرعیو دا مستحق د مدح نه دی او کم شی چې مستحق د مدح نه هغه عبسی او شان د عقل دا دی هغه به احتراز کې د عبس نام د دومره صغرا او کبرى وتو جنگولا دا داسې دی هر چې داسې هغه داسې بیا چې داسې هغه داسې. نو جواب ولدی ورکی خو په منع د کبرا سره محشل کلی دی ښا دا کبرا دی ماته مسلمه نه ده. کبرا سوا چې وکل شیء لم يكن في زمنه علیه السلام ثم حدث بعده فهو بدعه وضلاله. دا کبرا دی ماته مسلمه نه دا درته چا ویلی چې کوم شی د نبی علیہ السلام په زمانه کې نه ورسته پیدا شوی هغه بدعت او گمراهی دا کبرا دی مسلمه نه ده. چا درته ویلی دی دا کم سټیشن دی رانی ولې سوچ کې چې د سر نه دی سوزي د خپل خبرې ته د سوچ دی ورسېدلی ټیک دا چې کوم سیز د رسول الله مبارک زمانه کې ني او رستو پیدا شي بدعت گمراهی د خو کله لو لم يكن لها له اثر وعلامه که شریعت کې ورته اثر علامه او اصل ني بیا دغه حکم په لګوا او که اثر او علامه او اصل وته موجود وو نو بیا دغه سه حکم ملګو د دلالت او د بدعت الک پیږي کنه. او دې ځکه دغه سینه دی چې ګینه داس یو شی دی چې د نبی رسول الله په زمانه کې نو او بیا پیدا شوی دی او نو ورته اثر شته او نو ورته علامه شته او نو ورته شریعت کې اصل شته دا سینه دی بلکې دی لره اصل هم شته اثر هم شته علامه هم شته فی الجمله. خو هغه دغه خیر القرون کې د خلکو ظاهره کړي نه وا ځکه احتیاج وته نه او چې کله احتیاج وته راغی د غیرستنو خلکو ظاهر لند وای مړه ک په دغه نه پوي شوی تعبیر به درته بیخي آسان کم چې په کتاب پوښ حاشیه سکوي دا دومره د ځان ستړي کومت د علم کلام دی بیان د علم دی د علم دی فلانی په کې داسې کتاب کړي هغه دومره غټ مولا د مولا غټواله دي ثابت کو پاغه دي غټواله د فنم ثابت او بیا دي ورکه تدوینم کړي دي یار هغه ماتینم بد کړي تم بد کې دا تدوین د کتابونو دا بدعت دی. علم کلام کې کتابونه صحابو لیکلي حضور صلی الله علیه وسلم لیکلي آیا هغه زمانہ کې وو نو چې هغه زمانہ کې نو تاولی لیکل نه صحابو لیکلی نه تابعین لیکلی دی تاسو لیکل پتا سبعیسو اوس پوه شوي. نو جواب د کدي کتاب کی ذکر دی وقد كانت الاوائل او په تحقیق وو اغړم بني
هغه متقدمین هغه اوایل د دې امت اوایل سوق دي من الصحابه والتابعین چې هغه عبارت دي د صحابونو او د تابعینونو علیهم الرضوان. صحابه کرام چاته وي هر تمام مخکې ویلو چې اصحاب د چا جمع ده د صاحب ویلی مو کنه سو درته مې سو احتمالات پکې ویلو هاي دغه حل دی. اصحاب جمع د صاحب لکه اطهار جمع د طاهر ویلی مو کنه د صاحب لکه انمار جمع د عائشہ وسی ادریم صحب لکه انهار جمع د دک حل لیکن او صحابی چاته وی مر النبی صلی الله علیه وسلم وآمن به ومات علی الایمان. پس دا معنی او جامع تعریف کته ډیر صحابه کرام داسې دي چې هغه نه بینو هغه رؤیت د رسول الله مبارک نه دی کړي وی رؤیت عام دي کرویت بصریو کا قلبی ټیک دغه پسترګوي مبارک نه لیدلې د زړه پسترګوي لیدلې دي. حافظان سوې وې د زړه په دلیل ګرځما وای کنه وای حاجی لار ورکه تاسو پوښي په خبره باندې کنه. نو هغه اوایل د دې امت چې متقدمین دي چې هغه صحابه کرام دي او تابعین او تابعین عظام دي اکثر تابعین. تابعی چاته وای من صاحب الصحابی. بیا تابعی دو قسمه دي رؤیتن و روایتن. بعضی تابعین هغه دي چې صحابه فقط لیدلی دي روایت تین دي نقل کړي دته وی تابعی رؤیتن لا روایتن. بعضی داسي چې هغه تابعی وی رؤیتن و روایتن صحابي لیدلم وی روایت هم ته کړي وی لکه امامونه تابعی دي رؤیتن و روایتن صحابه لیدلم دي روایت هم ته کړي دي. خلافا لبعض الشذور والنذور الذين لا يتداد بخلافهم وهم الوهابيه. داغي خلاف ته هیڅ اعتبار نشته اسې د ګډي ځامن دي. نو هغه متقدمین اوایل د دې امت صحابه او تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لصفای عقائدهم. هاي دا اوس علت دی ښا د پاره دغه قول چې رستو را روان دي چې مستغنینا دا مستغنینو ولی مستغنینو د تدوین د علمینو نه چې یو علم الشرایع والاحکام دی بل علم التوحید و صفات دی. دا وایل د دې د تدوین نه د علمینو د تدوین نه ولی مستغنینو لصفای عقائدهما پوینش د وجه د صفا د عقاید د دینه عقاید ډیر صفو عقاید ګوره صفا وساتیخه اسنه چې خړواله او خیره میره د نه پکې راشي قدرت د نه پکې را دن نش او صفا عقیده د چا پاتې کیږي چې د صفا خلق غوندې دغه په لار رواني بس او کنه هغه د پری خو د اولاد د اردو د پښتو رسالو کې عقیده زده کې او دیته منسوب کې نبي ابدن عقیده خراب شي بس هغه په خوانو خلکو په لار آزاد هغه عقیده خپل کا عقیده چې دغه څنګه صفاوه ستوم صفای او کپاغي شرمېږي اولاد نسبتونه کې بیا ودی کیسه خراب وي ګوره. نو هغه اول د دې امت متقدمین صحابه تابعین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د وجد صفا دا قید صفایه دا قید خپلونه دا قید چې صفو دا ولی ببرکت صحبت النبی سنی دیخه په برکت د صحبت د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې داغه د صحبت په برکت عقاید صفو
او دویم وقرب العهد بزمانه او د وجه دا مجرور وایا ولقرب العهد او د وجه دا قرب د نزدېوالی د زمانه د دی پس به زمانه په زمانه د نبی له سلام چې د دې زمانہ د مبارک علی السلام زمانه ته نزدې و نو قید زکه صفو پته لګي د مخ کې خلکو قید صفو ښا او حدیث پاک کې خرازی کنا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهما دري اسلور ذلیل او ثم يفشل الكذب بیا به دروغ خورش او ويظهر السمن چاکواله برش چاک مولیان برش ان الله يغضب على حبر سمين وی خدای چاک مولیات ډیر په غضبي دا تورات شریف آیت دیغه ته وګوره وروره ته تماویلو چې ورزش کوا نو بهر حال بیا چې ادم ویلې چې دا قرنی کی قاف را نون یا د خلفای راشدین او زمانو ته اشاره ده د صدیق په اخر کې قاف دی د عمر په اخر کې را ده د عثمان په اخر کې نون دی د علی په اخر کې یا ده قرنی نو دغه زمانو ته اشاره شو دي ته زمانه وي مشهود لها بالخير نو اوایل متقدمین د دې امت صحابه تابعین د وجد صفاده قید خپلونه په برکت د صحبت د مبارک علی السلام او د وجد قرب د زمانی د دې هغه زمانی د مبارک علی السلام ته اوس پوښ وکنه او د احد دی ذکر رمضان افندی پنځه معناګانې ذکر کړې دي د احد څو معناګانې دي اچ دل تراغله دي چې وقرب العهد وی پنځه معناګانې دي وی احد راضی په معنی د امان قران کریم کې راضی فاتموا الیهم عهدهما ای امانهما دي ذکر د احد په معنی د امان دی د یو معنی شو دویم راضی عهد په معنی د یمین د قسم اور رسیدلی واوفوا بعهد الله په خدای د قسم خړلې پاغي پورواله کوا دریم راضی عهد په معنی د میثاق ابراهیم علیه السلام ته خدای تعالی وی لا ینال عهد الظالمین نبرسیږي دغه میثاق زما استا امت کې اولاد کې ظالمانو ته هغه میثاق او وعده په امامت وا چې انی جاعلک للناس اماما او هغه ورته سوی ومن ذریتی زما اولاد کې د امامان راولېګا یو وعده ده خلا ینال وحد الظالمین ما ته ویل اوس براشي غم مکوخه راشه یا یو کس راشه یار اله معنی دي کې یو څه کراواله आगे वाले समस्या او سلورم راضی احد په معنا د زمان خلق وی کان ذالک فی عهد فلان او خلق سکی خدای تعالی جل وعلا خالق وی خلق پریک دمن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان على عهد ملك سليمان په زمانہ د بادشاہي د سليمان عليه السلام کی پوښوي دا مثال رمضان افندیم نه دی پیش کړي دا درته ما سیفی پیش کو پنځم نمبر احد راضی په معنی د وصیت دس په معنی د وصیت په سورہ یاسین کې راضی علم اعهد الیکم یا بنی آدم آیا ما تاسو ته وصیت نو کړي اے د آدم علی السلام زامنو چې لا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین ورسېدي نو دا صحابه کرام او دا تابعین د وجد صفا دا قید خپلونه په برکت د صحبت د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام او د وجد نزدېکت د زمانی د دی په زمانی د آقا علیه الصلاۃ والسلام باندې ولقلت الوقائع
او د وجه د قلت د حوادثنا چې حوادث کمو والاختلافات وایا او د وجه د قلت د سنا د اختلافاتنا چې اختلافات سو دا کمو دی ذکر رمضان افندی یو جزیه چیړلې ده دغه جزیه ما یو لس کاله مخکې زده کړې وخه جنیدی تزلاړم التزم استاد سے بوسیدو شاه منیر مولوی سے دغه ملاقات تلاړم اړې سخی سړیو ناغه ماتویل چې مناظر سے براغو او تا ته ما یو شی ساتلې دی او دا د لدر کومو دا بستاړیر پکرش یو کتاب راکو ادب الاختلاف دا د کتاب نامو د بیروت چاپ ولته مکتبه کې ما سره چرته پروت دی نو میسو ادب الاختلاف پاغي کې بیا د اختلاف او د خلاف په منځ کې څه فرق دی د چیړلې څلور پنځه فروق کړي وغه یو تندیزي کې رمضان افندیم په خپل شرح کې ذکر کړي اور رسیدلی دلته اختلافات جمع د اختلاف ته کنه نو د اختلاف او د خلاف منځ کې فرق چیړلې څه فرق دی مونږ خو دینه خبرم نه یو چلګه دا اختلاف دی کدا خلاف دی دا خو چې سړی راګیر کې وته مو سره هیل اسقاط کې خلاف لري کې اختلاف لري نو کومولای خو بیا ودرته وی چې یاره دا اوس خلاف دی او کوي چې اختلاف دی نو لالا وی ښا بیا مولا نه دی د ابیم ټیکټ کو یو لا ور سره بل مرګري کا نو لا دی مولا دا سينه وی الکه پوښوي کنه نو اختلاف دی ته وی ښا ما یکونو طریق وصوله متفاوتا ويكون المقصود متحدنا طریقه د وصول وایا مختلفی خو مقصود سی متحد وی دیت اختلاف وی سمانا وی یو سړی د بغداد نروان شو مکی معظمی تزي د پاره د زیارت د بیت شریف د کعبه معظمی ناغه روان دی مقصود تزان نسی هدف د دسدی بیت او کعبه شریفه التزان نسی خود بغداد پلا روان دی بل سړی د شام نه کډه وتړلا هدف او مقصود هم دغه بیت شریف دی خو د شام پلا راځي نو طریقې د وصول د دواړو جدا جدا دي خو مقصود د دواړو یو دی د اختلاف وایي الکه پوه نشوي او خلاف ستوي چې دواړه مختلف مقصودم مختلفي یو ورته حلال وي بل ورته حرام وي یو ورته مستحب وي ابل بیوقوف ورته مکروه تنزیهم نه شرک وته وي دغه ته خلاف او اختلاف وته نه وي خو کڅوک پیږي او د دې مثال رمضان افندی داسې وي چې دوه کسان دي د یو مقصود مشرق دی د بل مغرب دی د یو طریقه د وصول ال المشرق دی د بل ال المغرب ده نو خلاف دغه ته وی چې یو سړی مشرق ته روان دی بل مغرب ته روان دی دا دواړو یو بل په خلاف روان دي خلاف دغه ذکر راځي چې یو ورته تور وي بل ورته سپین وي دا خلافي او چې مقصود د دواړو یو وي صرف د مقصود ته در رسیدو لاره دا مختلفه دغه ذکر اختلاف دغه ته وي او اختلاف چې راځي دا د ائمه اربعو دغه ذکر اختلاف راځي الکه پینې شولې وی منزل لټول یو دی او سفر جدا جدا دسه وي دا اختلاف شو کنه خزه دا خو دې مو وکنه نو سور پس راځه او د وجه د قلت د حوادث نو د وجه د قلت د اختلافاتونه هغه معاملات دنیوي کې اختلافات کم راتلل وتمکنهم او د وجه د قدرت دغه مخکینو خلقونه چې دی قادرو من المراجعه هغه مراجعي باندې چې دی رجوع کولې شو مفعله باب دی ال الثقات سک خلق تا کسبرام غو نو دی قادر وو دی فوري رجوع ثقات ته کولې شو
ثقات نبراس لیکلی جمع د ثقه ده او ثقه غچا ته وی چې داغه په قول اعتماد کولی شي پاغه باندې اعتماد کولی شي رمضان افندی لیکلی دي ثقات غچا ته وی من يعتمد عليه في اقوال والاحوال والافعال ثقه چاته وی چې پاغه اعتماد کولی شي داغه په خبرو کې هم داغه په کرده او افعال هم او داغه په احوال او حالات هم د ثقه وی بیان براس لیکلی چې دا کسری د ثا سره دی هغه مولیان صاحبان چې هغه وی داراوی سوقه دی نو دا مولا زف دا چرته بلا دی هغه سوقه دی غوستس شي سوقه مو وای ثقه وایا نبراس سوی دا په کسری د ثا سره دی الک استلام یاد کا اسنه چې سبب یا چرته تهذیب التهذیب و نور کتب د اسماء رجال لیکتلی او بیا و د فلانه راوی سوقه دی او د فلانه متهم دی او د فلانه متهم وایا او ثقه وایا الفاظم صحیح وایا زویا پوښی په خبره باندې کنه نو د وجه د قدرت د دینه چې دا مخکینی خلق قادرو په مراجعه باندې رجوع کول شو ثقات وتا فوق كل ذي علم عليم موجب كل يد کنه ده د هر سر د پاسه سر وی کنوي نو کدا سمر لوي خلکو خو که څه مشکل کې به واقع شو نو قادر وو د سر د پاسه سر ته وی رجوع زرو جی دا مسله څنګه ده خلق ورکی موجودو سرونه ورکی وو قحط الرجال یا نور اغله نو دغه وجنا مستغنینا دا به پرو ان تدوین العلمین د تدوین د دو علمونو ناچی علم الشرع والاحکام دی او بل علم التوحید والصفات دی ولکه پوښ لیکنه د دې د تدوین نسو مستغنین اغي ځکه نه دی کړي ته اغي نه دی کړي بدعت دی اغي وجه مې درته ویل چې اغي ځکه نه دی کړي وترتیبهما ابوابا وفصولا او غي مستغنینو د ترتیب د غدو علمونو نا په بابونو کې فصلونو کې وتقریر مقاصدهما او غي مستغنیانو د بیانولو د مقاصدو د غدوړو علمونو فروعا و اصولا په اعتبار د فروع او د اصول په شکل جزئیات او د کلیات دا بیان د مقاصد د علمینو ناغیسو مستغنیانو ترکمه پوری الا ان تر دې پوری حدثت الفتن چرا پیدا شو فتنه بین المسلمین په درمیان د مسلمانانو کې فتنه راغی ورسېدلې لاندې ناکید لیکلی من ظهور مذاهب اهل البدع چې هغه فتنه عبارت دی د ظاهري دو د مذاهب د بدعتانو نه لکه معتزله او خوارج ځکه بدعت په دوه قسمه دي یو بدعت عملی دی په لوی تقسیم یو بدعت اعتقادي دی بیا په عام تقسیم باندې بدعت پنځه قسمه دي بدعت حرامه دي بدعت واجبه دي بدعت مستحبه دي بدعت مکروهه دي بدعت مباحه دي بدعت واجبه مثال شامی ذکر کړي وی دو او یو گمراهو ډلو باندې رد کول دا بدعت واجبه دي او واجب خو پیژنې کنه خلاصه شریف هم ویل دا چې حکم د واجبو په شان د حکم د فرض دی خو عمل کې نه اعتقاد کې ویلم دي کنه نو حکم د فرض عملن سو چې فاعل مصاب دی ثواب به وتور کولې کیږي او تارک معذب دی عذاب به وتور کولې کیږي دا ویلو کنه نو هر کله چرت په دو او یو گمراه ډلو بدعت واجبه شو او دا فرض عملی وته وي نو چې څوک دا رد نه کوي د خدای په دربار کې بسخ معذب وي او څوک چې کوي غټ ثوابونه ګټي او چې دا څوک د توي رد مد مکه و بس ساده خبري وکا دم ډیر لوی لالي نور بسنه وای الګه پوښوي کنه راځه ورپس او بدعت حرامه ودا د دو او یو گمراه هډل وقاید ودا بدعت حرامه دي شاسب غړې ته ګوري ټیم وړې دلې منډه وګوره وت او بل خبره موريخه
دا دوه یو گمراه ډلې د دې بدعات عقیدوي دا بدعت حرام دي دی مونږ ته بدعتیان وایي بدعتیان خو دغه دي جبریون غټ بدعتیان نور کم دي قدریون کم دي مجسمون کم دي مشبهون کم دي دوه یا گمراه ډلې دي خو رمضان افندي په دې ځبان دي لیکلي دي چې د دې اصول شپږ دي شپږ سو اصول دي شپږ دي هغه ځان سره ولیکي یو پاغي کې جبریه دي او دویم قدریه دي دریم روافض دي څلورم خوارج دي پنځم معطله دي او شپږم مشبهه دي د دوه یو گمراه ډلې اصول سو دي شپږ دي او بیا دا شپږ واړه د هر یو 12 جماعتونه لري نو چې راواله 12 کې وتضرب ورکا 12 چک 72 نو جهنمی ډبې سو شوي 22 شوي او یو فرقه ناجیه اهل سنت والجماعه غيو دا ورسېدلې کنه او بیا په دې رمضان افندی لیکلي دي چې واما الجبريه فانهم نسبوا القبائح الى الله تعالی جبریه چې دی خدای تعالی ته نسبت د قبایح کوي الکه جبریه خو ښکارا دانه دی ویل شي الیاذ بالله خدای تعالی زنا کوي خدای تعالی دا کوي نسبت د قبیح خو غي صراحتن ډایرک بری تعالی ته نه دی کړي ولی متکلمین او شارحین وای چې دی بری تعالی ته د بد نسبتونو قیل وی زکه چې دی وی چې هر څه خدای کوي مخلوق سنشي کوله بندل رفیل نشتا نو هر څه کې غلا ډاکا دار سره غدا مونږ چې وایو کنه دا د علم کلام علماء دغه ویلي چې جبریه نسبت د قبایح باری تعالی ته کوي او چې دغه عقیده وګوري غو چرتم ډایرک نه دی کړي نو په دغه اعتبار چې هغه بنده فعل مختار نه غني او هر څه منسوب کوي باری تعالی ته او هر څه کې هر څه راځي قبایح هم راغه نو دا خدای تعالی ته کنزل کې چرڅ خدای کوي قبایح الله تعالی ته منسوب کوي زویا پوښولې په خبره باندې نو کله چې تر دې چې را پیدا شو فتنه د مسلمانانو درمیان کې والبغي او د غرنګي هغه تجاوز او ظلم را ظاهر شو را پیدا شو علائمه الدین په امامانو د دین لکه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه باندې په خد مسله د خلق القرآن کې چې هغه قول نه کولو په خلق د قرآن څومره ظلمونه ور باندې شو وظهر او ظاهر شو اختلاف الاراء اختلاف درایانو والمیل او د غرنګي را ظاهر شو میلان ال البدع بدعات تا والاهواء او د غرنګي اهواء تا اهوا جمع د هوا او ما درته ویل کنه چې مراد د اهل هوا او د اهل بدعتونه هم د غدوا بیا جماعتونه دي وکثرت الفتاوا او ډیر شو فتاوا جمع د فتوا او فتوا ماخوذ د فتوان او جوان او شاب او طاقتور ته وي نه په مسلې عارضه حادثه کې مفتی د مسائل سکی مضبوطواله راولیو فتوا ورکي مضبوطه خبره ته فتوا وي چې هوای جنگول هغه ته فتوا نه وي ښا والواقعات او ډیر شو واقعات والرجوع او ډیر شو رجوع ال العلماء علماء کرام ته فی المهمات هغه مهم مسلو کې نو فاشتغلوا بالنظر نو علماء مشغول شو په نظر سره او په استدلال سره والاجتهاد او په اجتهاد باندې مشغول شو اجتهاد ستوي اجتهاد ویل شي تحمل الجهد بارول د مشقت او په اصطلاح کې استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي پورا خرج کول د فقيه دی خپل وس او طاقت لرا چې دومره خرج کی چې بس دې ګمانو کې چې ما کې نور طاقت نشته دی یا الله خیر استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك استغفر الله لا حول ولا قوه الا بالله نو دا خود اجتهاد شو اول استنباط دا استنباط ستوي نو استنباط چې کوم دی دا ویل شي دغه تا اخراج الاحکام من الادله السمعيه راويستل د احکام او د ادله سمعيونه اصل کې د کووی د بیخ نو براويستل مشقت سره نبت الماء او څنګه چې الته مشقتي داسې مجتهدم ډیر مشقت سره استخراج د احکامو کړي او مشغول شو دی په اجتهاد او استنباط
وتمهید القواعد او په تمهید د قواعد او د اصول او په ترتیب د بابونو او د فصول او په تکثیر ډیر وړو د مسائل سره د ادلو او پر وړلو د شبهه و ایراد الشبهه باجوبتها سره د جوابونو وتعین الاوزاع او په تعین د اوزاع دي مشغول شو والاصطلاحات اصطلاحات جمع د اصطلاح او اصطلاح ویل شي تخصیص اللفظ اللغوي بمعنى غیر اللغوي تخصیص د یو لفظ لغوي تر معنا غیر لغوي پوري هو کبیا دا تخصیص صادرو د نحوینا هغه ته اصطلاح د نحوی وای او قد فقيه نه صادرو هغه ته اصطلاح د فقه وای او قد صوفی نه وایا صادرو هغه ته اصطلاح د تصوف او د صوفي وای ولا مشاهده فی الاصطلاح په اصطلاح کې بخل مخل نشته هر قوم په خپل اصطلاح او په خپل لغت سره غږیږي خبرې کوي اور رسیدل کنه رازا او سره په تعین د اوزاع او د اصطلاحات او په تبیین او بیانولو د مذاهب او د اختلافات مشغول شو وسمو دا عطف دی په مخ کې کول باندې چې وشتغلو پاغي عطف دی او دی علماء نامه کې خودا ما اغه علم ته يفيد معرفه الاحکام العمليه چې هغه افاده کوي د معرفت د احکام عملیو دا دلایل تفصیلیونه هغه مسما کو بالفقه اور رسیدل کنا په خبره باندې پوښولې او مسمی کو هغه علم چې هغه افاده کوي د معرفت د احوال د ادلو اجمالا په افادیت د احکامو کې په اصول فقه سره مسما کو او معرفت د قواعد د ادله تفصیلیونه هغه مسما کو په کلام نو کلام ته کلام ولي وي ځکه عنوان د مباحث د دي چې کلام په دې کې دی او کلام په نبواتو کې دی او کلام په عذاب قبر کې دی نو څنګه تا ته بیانېږي وجه د تسمیه د علم کلام په کلام سره خو هغه نه مخ کې پدې کې لږ ضروری یو اعتراض یو تپوس چا کړو او هغه ډیر علمي تپوسو هغه مادي زی ته ورته پریخ او مانه هیرمو واتس اپ کې کړو نو سبب درته هغه اعتراض لګوم هغه سوال او بیا به ور مجاب کو ریکارډ باغه تولیګو داغه به جواب موشي او تاسو به ځین شریف کې مواچوي تاسو هم پکاش